بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم عبدالله جان صابر. قدرمنو د تیرو درې څلور ورځو نه زه په دې کوشش کوم چې د تخبې نه کوم پی ای سی سیټلایټ سنټر منتقل شوی مردان ته د هغې حوالې سره تاسو سره معلومات شیر کړم. پرون د دغه حلقې پی ای افتخار علي مشواني صاحب د خپل افیشل پیج نه دا دعوه کړې چې د وزیر صحت سره زمونږ ملاقات وشو. هغې یقین دهاني راکړه چې موږ به څومره سهولیات دي په تخبې او مردان کې د صحت حوالې سره دا به موږ ولس ته ورکوو. او په وزیر صحت پکې دا مو وي چې داسې هېڅ قسمه فیصله نه ده شوې چې یعنی پی ای سی سنټر د تخبې نه مردان ته منتقل شوی. اصل کې میټینګ کې شوي څه دي زه تاسو ته هغه وایم. پرون میټینګ چونکې په پی ای سی باندې نه و چې دا د تخبې نه منتقل شوی دی مردان ته، په دغې بالکل نه و. دې باندې څه نور پروجیکټ دي او په هغې کې څه د سی ان ډبلیو مشران هم پرون راغوښتی شوي دي. هغه ځان له یو ټاپک دی، په هغې به بل ټایم خبرې کوو. په دغه میټینګ کې بیا افتخار علي مشواني وزیر صحت ته دغه ایشو را مخې ته کړه د تخبې د پی ای سی حوالې سره، او دا یې ورته ووي چې یاره ولس په دغې باندې راپارېدلي دي، نو د دې به څه کوو. نو وزیر صحت هغې ته دا ووي چې یو خو دا پروجیکټ په غلط ځای کې منظور شوی دی. غلط ځای کې دا چې د دې دپاره کیټګري بي هاسپټل پکاري او ګنجی هسپتال کیټګري بي نه دی. بلې ورته دا ویلي چې دې کې کوم سهولیات وي یا دا څومره غټ پروجیکټ دی نو د دې دپاره هیډ کوارټر پکاري، دې دپاره د تحصیل ضرورت نشته. دغه ټولې خبرې یعنی هغه چې د هغې نه د دې پروجیکټ د واپسۍ څه اثار په نظر نه راځي، دغه ډسکشن شوی دی. نو اول خو زما د دې ایم پی ای صاحب نه بینګ جرنالسټ چونکې ما له ګیلې نه دي پکار، خو زه د دغه حلقې سړی مې منو ګیله به کوم چې ته 14 کاله ایم پی ای پاتې شوې، کم سے کم د هسپتال خو به دې کیټګري بي ته کنورټ کړی و. دا یو کار خو به دې کړی و. ځکه نور د دې نه مخکې شیخ رشید راغلی ویل چې دلته به ټرین چلیږي، بیا یو ډېر غټ پروګرام وشو ویل چې دلته به غټ سپورټس ګراوند جوړیږي. داسې په درځنونو وعدې وشوې، هغه خو بس چونکې زموږ د پښتنو حافظه کمزورې ده نو هغه دعوې وعدې موږ نه هېرې شي، هغې خو سر وخوړو. دا یو پروجیکټ و او زموږ تمه وه چې زه دومره به شي چې لږ د پېښور د تلو نه به انسان خلاص شي، خو هغه پروجیکټ کې هم څه خاطر خوا څه ونه شو. نو په کار وه چې د ایم پی ای صاحب اول مخکې نه دا هاسپټل اپګریډ کړی وی. دویمه خبره کومه چې وزیر صحت کړې ده چې یاره داسې څه فیصله نه ده شوې چې دا موږ شفټ کړو. فیصله څنګه نه ده شوې؟ تا چې کوم نوټیفیکیشن کړی په هغې کې دې کلیر کټ لیکلي دي چې دا هاسپټل فیزیبل نه دی د دې پروجیکټ دپاره، لہذا دا موږ سجسټ کوو د باچا خان میډیکل کالج مردان ته. نوټیفیکیشن شوی باقاعده، او دا نوټیفیکیشن غیر قانوني شوی. غیر قانوني داسې چې کله د یو منصوبې پی سی 1 پی سی 2 فیزیبیلیټي او د هغې نه پس ټینډر وشي، بیا قانوني طور ته پروجیکټ ریورس کولی یا مطلب شفټ کولی نه شي. د هغې فیزیبیلیټي آلریډي شوي، هغې رپورټ خو جمع شوی. نو یا خو چې دا افتتاح کوم منسټر کوله احتشام ایډوکیټ، نو یا خو هغه نه پوهېده، دا به هغه اکسپټ کوي چې یاره زه نه پوهېدم، زه بلکل دې نه وم خبر چې یاره دا پروجیکټ دلته په کار و که نه. هغې دپاره هم فیزیبیلیټي رپورټ تیار شوی و که نه، او یا دا موجوده نه پوهېږي. هر څه چې دي خو زور ځي د تحصیلي تخبې خلکو له. او زه بیا هم تاسو ته وایم، حقیقت تاسو ته وایم چې دا پروجیکټ آلریډي ډیسایډ شوی چې دا په تخبې کې نه جوړېږي. ایم پی ای صاحب یا څومره چې متعلقه خلک دی ټول په یو پیج دي. اوس زما د عوامو نه دا خواسته که تاسو غواړئ چې یاره دلته د موږ ته دا پروجیکټ راشي او دلته د
موږ ته کم سے کم یو کار خو په دې 14 کالو کې وشي نو په خپله به دا حاصلوئ، په خپله به ځئ، په خپله به یې غواړئ، او که تاسو په خپله د وزیر اعلی نه وغوښتو زه ته یقین سوی یم چې تاسو له به یې درکړي. خو دا کم سیټ اپ چې ناست دی نو دوی ته نه ورکوي، الریډي دا ډیسایډ شوې ده. د تخبې خلک همیشه یتیم پاتې شوي دي، بغیر د څه سهولتونو پاتې شوي دي. نو یا خو دوی عادت دي چې زمړه پس موږ په سهولت څه کوو. ایم پی ای صاحب یا نور چې کوم متعلقه زموږ خلک دي هغوی لارې کوڅې جوړوي، هغې کې زه ښه دی، د هغوی هم کار سم دی، سرکاري افسران هم سم دی. نو که ولس ته څه خیر نه شته نو نشته. او که نه تاسو غواړئ چې په تخبې کې دې څه ترقي وشي نو زما کار و اواز اوچتول، تاسو ته انفارمیشن درکول، باقي هغه څیز حاصلول دا اوس ولسي یو منډه غواړي، یو کوشش غواړي. د ایم پی ای په تمه کېږئ مه، کوشش وکئ. ټولو مشرانو ته زما دا خاص دی چې دا پروجیکټ درنه د لاسه لاړ نه شي. او په تخبې کې هم موږ دا ویلی شو چې زه په 14 کالو کې کم از کم یو کار وشو، چېرته چې حاد اوسئ. د الله په امان.